دې کې 3 کسان وفات دي. یو زما ورور دی مشر، یو رنګدار دی، یو زما ورکوټ ورواره دی. یو کور نه کنډر جوړ شو. دلته چې کومه واقعه مخې ته راغلې دا مشر ما سره ولاړ دی د لاپروایۍ وجې نه. السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتگار تاسو سره مخاطب دی. مرګلو ګلبار نمبر 4 اجاز آباد کې ولاړ یم. پرون دلته کې ډیره دردناک افسوسناک واقعه مخې ته راغله د ګیس په شکل کې د لاپروایۍ د وجې نه. دا کور وروسته تاسو ګورئ، دا کور نه کنډر جوړ شولو او ډیر جاني نقصان پکې هم وشولو. راځئ چې د کور مشر سره خبره کوو چې دا په کوم شکل کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. ستاسو نوم څه؟ نیاز جاوید. نیاز بھائی، دا واقعه څه ټایم راغله او دا د څه وجې نه راغلې وه؟ خلکو وایي چې دا ګیس د لاپروایۍ وجې نه راغلې وه. دا خبره حقیقت دی؟ بالکل جی، دا حقیقت دی او دا 8:22 باندې دا واقعه پیښ شوې ده او زه ټولو خلکو ته هم دا وایم چې دوی تاسو خپل ډېر خیال ساتئ. دا تاسو مخامخ دا وګورئ، دې کې زموږ مړه زخمین دي او مړه شو. نو بس تاسو خپل کور کې تاسو ماشومان دي او د دې لاپروایي چې کوم دی دا حل دی. نو تاسو ټولو هم دا ګزارش دی چې تاسو خپل کور کې دا لیکیج ګیس او دا خپل ډېر خیال ساتئ چې آینده نور کورونو کې دغه رنګ مسلې جوړ نه شي. او ټولو لپاره دعا کوئ چې الله پاک ټولو خیال ساتي او ټولو هوا عزت ساتي الله پاک. او بس تاسو ډېر ټایم نه نسو په دې چې تاسو باندې ډېر سخته واقعه راغلې وه او دومره صرف راته وایي چې دې کې څو کسان وفات شولو او څو کسان پکې زخمیان شولو او وفات چې شو هغه ستا څه کېدل؟ دې کې 3 کسان وفات دي. یو زما ورور دی مشر، یو رنګدار دی، یو زما ورکوټ ورواره دی او یو ورور مې زخمي دی هسپتال کې دی. 3 نور زخمیان دي هغه هم هسپتال کې دي. او زه ټولو ته دا دعا کوم چې زما زخمي ورور دپاره ډېر دعا وکړو چې هغه ټیک شي. باقي نور ته مړه شو هغه دپاره هم دعا وکړو چې الله پاک یې وبخي. دې واقعي کې چې کوم وفات شوي دي الله پاک د هغې وبخي او چې کوم پکې زخمیان دي الله د هغې ته شفا ورکړي. د دې مشر خبرې خو تاسو واورېدې. خاص خیال کوئ د ګیس لاپروایي مه کوئ. خدای نه کړه چې تاسو چېرته داسې لاپروایۍ سره مخامخ شئ. شپې اوده کېدلو نه مخکې چې په کور کې څومره د ګیس والونه لګېدلي تاسو دا مکمل آف کوئ، بندوئ. نو بیا به داسې واقعې سره نه مخامخ کېږئ. لاپروایي مه کوئ.